السلام علیکم عزتمن. نننی معلومات زمونږ د زینب د قاتل په باره کې دی چې یوسف جان ورغلو او هغه قاتل سره انټرویو کړی و. قاتل ورته یوسف جان ته یې په جواب کې څه ویلي. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ همدا چینل د سره سابسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نښان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، ډېر مینوالو دغه غوښتنه کړې ده چې تر اوسه پورې یوسف جان یعنې د زینب د قاتل سره تر اوسه پورې انټرویو نه ده کړې. د دې غټه وجه یعنې څه کېدلی شي؟ هغه مینوالو ته زه نن په دې ویډیو کې جواب ورکوم. یوسف جان خپله ډېر کوشش وکړو چې زه دغه قاتل سره انټرویو وکړم. هغه د چارسدي پولیسو ورته اجازت نه دی ورکړی چې یعنې دې قاتل سره ته انټرویو وکړه. که عزتمنو چې دا مخکې د مشرانو نه چې اجازت واخلي، نو د هغې نه بعد یوسف جان بیا هغه قاتلانو سره انټرویو کوي. خو دا قاتل ډېر زیات خطرناک قاتل دی، ځکه چې د اول دغه جینۍ سره ډېر غلط کار کړی دی او د هغې نه بعد یې بیا وژلې ده او بیا یې د هغې نه بعد یو لښتي ته غورځولې ده او دغه شانتې پېښې ده. یوسف جان وطمنځي خپله ډېر سخت کوشش وکړو، خو د دغه زینب قاتل سره تر اوسه پورې انټرویو نه ده کړې. عزتمنو چې د دې غټه وجه دغه کېدلی شي چې د چارسدي پولیسو ورته یعنې اجازت نه ورکوي راشه ته د زینب قاتل سره انټرویو وکړه. عزتمنو، د زینب قاتل ته به سریعان پانسي ورکړل کېږي او تر اوسه پورې د زینب قاتل په جیل کې دی. انشاءالله چې نن او ورځ دوه کې به د یوسف جان انټرویو به هم ورسره راشي، ځکه چې تر اوسه پورې ورسره یو کس انټرویو ورسره نه ده راغلی، ځکه چې پولیس ورته اجازت نه ورکوي چې د سره انټرویو. زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره زموږ همدا چینل د سره سابسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نښان ووهئ، ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.